نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ډیر روزه نیونکي راسي چې د روزې په فوایدو کې هغه ته سوا د لوږې تندینه د لوږې نه هیڅ پلاس ورنشي ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر او ډیر قیام کوونکي دي چې هغه شپې قیام کوي خو هغه ته سوا د شپې د شوګیرولو نه بل هیڅ پلاس چې کم دی نو ورنشي دا یو داسې روایت دی چې هر مسلمان له پکار داري چې دا روایت مخکې ونسی او پدې باندې خپل اعمال چې کم دی دا سوچ کی چې د سحر نه د ماښامه پورې ما خو د خوراک څښاک نه خوله بنده کړې ده خو آیا هغه څیزونو نه ما خوله بنده کړې ده چې هغه د روژې نه مخکې هم حرام و په دې روایت کې اصل خبره دا ده چې مسلمان د خوراک څښاک د پرېښودو سره سره چې کم دی نو ګناهونه هم ترک کړي او پرېږدي د خوراک نه روژه ده خو د دروغو د غیبت نه د چغلۍ او د کنځلو نه د فحش ګفتګو نه د روژه نه ده نو عجیبه خبره ده چې په یو انسان باندې روژې نه مخکې یو څیز حلالو لکه خوراک کول په ده باندې حلالو اوبس کل په ده باندې حلالو د روژې د راتلو سره خو هغه د حرام وګڼل خو هغه څیزونه چې د مخکې نه په ده باندې حرامو لکه دروغ ویل د مخکې نه حرام غیبت کول د مخکې نه حرام چغلي کول دا د مخکې نه حرامو کنزل کول د مخکې نه حرام دغه شان د پرې ژبه سره بل مسلمان ته تکلیف ورکول دا د مخکې نه حرامو هغه چې کم دی د رمضان د راتلو سره د په ځان باندې بیا هم حرام نه کړل حلال په ځان باندې حرام کړل نو دغه به بیا څه روژې او دله به څه فواید په لاس باندې ورشي سوا د لوږې او د تندې برداشت کولو نه نو مسلمان دی په دې روایت باندې لږ غور وکړي او دی په خپل محفل او مجلس باندې په خپل گپ شپ باندې د دې ژبې نه چې کم کلمات اوسي نو په دې باندې لږ غور او فکر وکړي چې آیا زما روژه هم هغه ده چې دا د قبولیت درجې ته ورشي او که نه هغه روژه ده چې سوا د لوږې نه بل هیڅ هم په لاس باندې رانشي د دې روایت مطابق یو څو خبرې دا ذهن کې یاري ساتل پکار دي چې دا کم خلک دی چې دا روژه ونسي او سوا د لوږې نه بل څه په لاس ورنشي نو مسلمان له پکار داري چې یو دی په خپل خوراک باندې چې کم دی نو لږ نظر وکړي چې یاره د دې نه بعضې علماو چې هغه خلک مراد دی چې دا خو روژه ونسي لوږه او تنده برداشت کړي خو ماښام دی روژه ماته کې په حرام مال باندې دغه شانتې د نیولې په حرام باندې وه نو د خوراک څښاک چې کم دی نو حرام دی نو دله د روژې په فوایدو کې هیڅ هم په لاس باندې ورنشي نو لږ په خپل خوراک باندې نظر کول پکار دي چې یاره زما را خوراک دا د کم ځای نه راځي په دې کې خو داسې مشتبه او مشکوک اشیا چې کم دی نو دا خو نشتي مخکې مونږ ویلي اول کې چې که چېرته یو مسلمان خوراک
دا مشکوکي نو دله پکار داري چې دی د رمضان نه مخکې ځان له داسې حلال کسب وکړي چې هغه رمضان مبارک له جمع کړي او که دی حلال کسب نشي کولی نو بیا د چا نه داسې کس چې هغه رزق حلالي د هغه نه د ځان له قرض راولي او رمضان نه وروسته چې کوم دی نو دی د خپل مال نه بیا هغه له قرض ادا کړي نو اول نمبر په خپل خوراک باندې نظر پکار دی او دویم نمبر چې کوم دی په دې ژبه باندې ډېر سخت کنټرول پکار دی انسان چې همیشه دپاره هلاکت طرف ته غورځېږي نو د دې ژبې د لاسه چې کوم دی نو اکثر غورځېږي روژه وه خو په دې ژبه باندې غیبت وکړو لکه پرون تعلیم کې چې کوم دی نو هم دغه ذکر شو یا یې په دې ژبه باندې چې کوم دی نو دروغ وي روژه کې د دې ډېر سخت احتیاط پکار دی دا ژبه یو داسې څیز دی عربی کې یو متل دی وایي جرمه صغیر ولکن جرمه کبیر د دې شکل وړوکی دی خو د دې جرم ډېر زیات لوی دی انسان ډېر لوی هلاکت طرف ته دا راکاږي په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی او صحابو نه تپوس نبي علیه الصلاة والسلام وکړو وی ای الاعمال احب الی الله عز وجل تاسو ته پته شته چې کوم یو عمل الله تعالی ته ډېر زیات محبوب دی نو راوی وی فسکتو تمام صحابه چې کوم دی نو خاموش شول فلم یجبه احد چم جواب ورنکه نبی علیه الصلاة والسلام لا چې کوم یو عمل وی چې الله ته ډېر زیات محبوبي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل هو حفظ اللسان دا د ژبې حفاظت دی چې دا ژبه د انسان چې کوم دی نو دا محفوظ وي نو دې ترې د انسان غور کوي د رسول الله مبارک حدیث دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت یو انسان په الله او په آخرت باندې ایمان لري نو یا د خیر خبرې کوي او لیصمت یا خاموش شي که د خیر خبرستانه کېدی شي نو کوه که نه خاموشي دا یو بهترین ملګری دی خاموشي چې کوم دی نو اختیار کاسې نه چې ستا د ژبې نه داسې الفاظ وځي او هغه د الله تعالی د ناراضګۍ سبب وګرځي او تا یو ډېر ژورې کندې ته ونه غورځوي د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی چې کله کله یو انسان په یو محفل او مجلس کې خبره وکړي او ده ته د دې پته نه لګي چې دا خبره دا ما څه خبره وکړه الله تعالی په هغې باندې ناراضه شوی او دی د جهنم دومره لاندې یخ ته ورغورځېدلی لکه څنګه چې د مشرق او د مغرب په منځ کې چې کوم دی نو فاصله ده او دغه شان یو روایت کې راځي چې یو مجلس کې به یو کس خبره وکړي دپاره د دې چې یاره دا دوستان په ما پورې وخاندي د خلکو را خندولو دپاره به خبره وکړي حالانکې په هغه خبره باندې به دی د جهنم دومره یخ ته رسېدلی لکه د ځمکې او اسمان چې څومره فرق دی په دې وجه باندې د خپلې ژبې ډېر زیات حفاظت پکار دی او خصوصا چې کوم دی نو روژه کې انسان له پکارداري چې ذکر کوي دا عجیبه خبره ده الله تعالی یو انسان له دومره وخت ورکي چې دی د دنیا د مصروفیاتو نه فارغ کي او دا میاشتې هم د رمضان او دی ګرځي پالتو غیبت او دغه شان د فالتو خبرې د مجلسونو کې کوي دا ټیم خو الله تعالی غنیمت درکړی په دې کې الله تعالی ذکر وکړه او دغه شانتې د قرآن او د رمضان مبارک په خپل منځ کې ډېر سخت تعلق او مرګتیا ده قرآن نازل شوی په دې رمضان مبارک کې نو قرآن چې کوم دی نو په دې کې وایه د الله تعالی د کلام تلاوت کوه که چا قرآن مجید نه ویلی یو سړی تلاوت کوي د هغه سره دې کښېني د هغه تلاوت چې کوم دی نو اوري نور چې کوم دی رمضان غیر رمضان کې هم پکار دی خو رمضان کې زیات احتیاط پکار دی چې د ژبې نه داسې خبرې ونه وځي چې زمونږ روژې په هغې سره خرابېږي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی صحابي نوم چې کوم دی نو سفین ابن عبدالله دی دی وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علی داسې څه شی دی چې ته زما باره کې د هغې نه زیات یېرېږي دا څه شی دی فاخذ بلسان نفسي نبی علیه الصلاة والسلام دا خپله ژبه داسې ونیوه او ثم قال هذا وی دا شی دې باندې زه ډېر زیات یېرېږم په تاسو باندې یعنې د دې غلط استعمال چې کم دی نو دا ونه شي په دې وجه کم خلک چې هوښیار لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو صدیق اکبر یو پیره به دا ژبه داسې به ونې او را به یې ښکوله او داسې تاو به یې کړه غالبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی صدیقه دا څه کې وی دا هغه څه دی چې صحیح
یو ډېر غلط ځای ته چې کوم دی نو راښکو دی ما غلط ځای ته یې داخل کړی ما یعنې په دې ژبه سره انسان چې کوم دی غلط ځای ته چې کوم دی نو ور داخلیږي په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله اخبرني بامر اعتصم به ما ته یو داسې حکم راکا چې زه په هغې باندې منګولې خښې کم یعنې په هغې باندې عمل وکم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل وی املک هذا دا په قابو کې دا سیز په قابو کې وساته و اشاره الی لسانه و نبی علیه الصلاة والسلام جبې طرف ته چې کوم دی نو اشاره وکړه وی دا چې کوم دی نو لږ په قابو او کنټرول کې چې کوم دی نو دا وساته په دې وجه مسلمان له پکار داري روژه کې ډېر زیات احتیاط کوي هرې خبرې ترې غور کوي چې زما د ژبې نه دا خبره وځي دا غیبت خو نه دی دا دروغ خو نه دي دا خو چغلي نه ده د دې نه چې کوم دی نو بل مسلمان ته ایذا او تکلیف خدا نه وررسي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به یو کاڼی دا په خوله کې ایښودی او بیا چې وایي کله ضروري خبره وه نو دا کاڼی به یې د خولې نه راوغست او دا به وي دا ځکه زه په خوله کې دا کاڼی ږدم چې د دې سره خبرې کول مشکل دي نو د هرې خبرې دپاره به دا زه نه رالم کله چې سخت ضرورت نو د هغې دپاره دا چې کم دی نو دا به زه رالم نو لہذا نبی علیه الصلاة والسلام ځکه وفرمیل چې ډېر روژهدار داسې دي رب من صائم لیس له من صیامه الا الجوع ډېر روژهدار داسې دي چې هغه ته د روژې د فوایدو نه سوا د لوږې نه بل څه نه میلاویږي ورب قائم لیس له من قیام الا السحر او ډېر چې کوم دی قیام کوونکي او د شپې تهجد کوونکي راسري چې ده ته سوا چې کوم دی د شپې شوګیرولو نه بل څه په لاس باندې نه ورځي کله کله یو انسان د شپې شوګیره وکړي او بیا پرې باندې سار ریا کوي څوک مخې له ورشي یاره د شپې 2 بجې د سپو غپل ګوری چې څه چلو زه تهجدو ته راپاڅېدلی وم صرف دا خبره د خلکو ته ور اورئ چې او زه راپاڅېدلی یم نو د کوم ذات دپاره چې دې کړي نو هغه ذات خو ته لیدلی ریا ته چې کوم دی نو پرې کې هغه اوس څه ضرورت و لہذا مسلمان له روژه کې احتیاط پکار دی علماو لیکلي دي چې مسلمان د روژه کې د شپږو خبرو ډېر زیات چې کوم دی نو حفاظت کوي او اهتمام دي ساتي نمبر 1 هغې کې چې کوم دی نو د سترګو حفاظت کول سترګې د غلطې نه استعمالوي په دې باندې غلطو ځایونو ته کتل هغه ځایونه چې هغې ته نظر کول چې کوم دی نو حرامي د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې دا سترګې هم چې کوم دی نو زنا کوي و زناهم النظر او د دې زنا چې کوم دی نو دا نظر کول دي خصوصا نن سبا موبایل کې چې کوم دی غلط تصاویر او دغه شانتې غلطې ویډیوګانې دا څیزونه چې کوم دی د دې نه اجتناب پکار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي نو د سترګو حفاظت روژهدار له چې کوم دی نو انتهایی ضروري دی دغه شانتې د ژبې حفاظت دروغ غیبت چغلي فضول گفتگو دغه شان د چا سره چې کوم دی نو جنګ کول کنزل کول دغه شان د تکبر او د فخر د بېحیایي او د فحشي چې کوم دی نو خبرې کول په دې ژبه سره ګانې وغیره ویل یا یو مسلمان پورې استهزا او مذاق چې کوم دی نو کول دا ټولې خبرې چې کوم دی د دې نه مسلمان له پکار دی چې د خپلې ژبې حفاظت کوي د دې نه ژبه محفوظ ساتي او دغه شانتې روژهدار له پکار دی چې د خپل غوږونو له ډېر زیات خیال ساتي کم یو څه چې په ژبه سره ویل حرام دي منګه ویلو هغه روایت کې کم کې چې د غیبت ذکر راغلی چې کم څیزونه دا په ژبه سره ویل حرام دي نو دا په غوږونو سره چې کوم دی اورېدل دا هم حرام دي غلطه گفتگو اورېدل دا هم حرام دي ګانې اورېدل دا هم حرام دي نور داسې بلا اشیاري چې د هغې ویل حرام د هغې اورېدل هم چې کوم دی نو حرام غیبت ویل حرام د هغې اورېدل هم حرام دروغ د دې ویل اورېدل دواړه چې کوم دی نو حرام د هغې سره سره چې کوم دی د ژبې د سترګو د غوږونو علاوه د نورو اندامونو هم انتهایی درجې حفاظت پکار دی هسې نه چې مسلمان ځان چې کوم دی هغه وږی تږی پاتې کي او دته هېڅ ثواب چې کوم دی نو په لاس باندې ورنشي او بیا خصوصا دا خبره ذهن کې یاد ساتئ کله چې مسلمان له پکار دی چې روژه ماته کي د هغې نه پس تېرېږي الله تعالی نه غواړي چې خدایه زه یو عاجزه بنده یم ما حتی الوسع کوشش وکړو روژه مې ونیوه لوږه تنده مې برداشت کا ما خپل سترګې هم په حفاظت کې وساتلې غوږونه او ژبه مې هم په حفاظت کې وساتله خدای زه یو عاجزه بنده یم که زما د خولې نه بیا هم داسې
خبرې وتی یا غوږونو داسې خبرې اورېدلي یا چې کوم دی نو نظر غلط استعمال شوی خدای په هغې باندې زما بخشش وکړي او زما روژې چې کوم دی د قبولیت درجې ته دا ورسې. نن سبا موږ ګورو چېرې موږ خو روژه کوو او روژې په دوران کې خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روژهدار دعا دا نه رد کیږي، د روژهدار دعا چې کوم دی نو دا قبلیږي او بیا هم زمونږ دعاګانې چې کوم دی نو دا نه قبلیږي وجه سره د هغې وجه دا ده چې زمونږ روژې اکثر موږ د غلطو خبرو په وجه باندې دا ځای ته رسولي چې هغه د قبولیت درجې ته نه ور رسېدلي. زمونږ نظر غلط استعمال شوی، ژبه چې کوم دی نو غلط استعمال شوي. د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په دور کې د باران دپاره خلک وتل، حضرت موسی علیه الصلاة والسلام خلک مانځه دپاره ویستل چې باران نه کېږي د استسقا لمونځ دپاره وځو. کله چې ووتل حضرت موسی علیه الصلاة والسلام غونته کې لوی هستي پیغمبر دی چې کوم دی د استسقا لمونځ په ټیم کې دعا غواړي او بیا هم چې کوم دی دعا قبول نه شوه، باران نه کېږي. موسی علیه الصلاة والسلام د رب نه سوال وکړو ربه دا خلک زما سره راوځي د استسقا لمونځ دپاره. نو الله تعالی ورته وفرمیل ای موسی علیه السلامه ستا سره د استسقا پر منځ کې یو سړی شریک دی را چغلخور دی چې کوم دی نو چغلي کوي. موسی علیه الصلاة والسلام ربه دا سړی راته وښیه چې دا د دې صفون نه وباسم. ورته ویل نه دې ټولو ته وایه چې توبه وباسي، دغه سړی به پکې توبه وباسي. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام حکم وکړ او ټولو توبه ویسته، بله ورځ چې کوم دی دیو د استسقا لمونځ وکړو، دعا یې غوښته، الله تعالی باران وکړو. نو یو چغلخور د وجې نه چې کوم دی د تمامو خلکو دعاګانې نه قبلېدې. نو نن مسلمان چې کوم دی مفیده مشغله دا ګرځولې ده، دروغ ویل، فحش گفتگو کول، چغلي دا چې کوم دی یو مفیده مشغله ده. نو بیا به څنګه د دعا قبوله شي او څنګه به د نورو خلکو دعاګانې چې کوم دی نو قبول شي. نو حد درجې احتیاط پکار دی په روژه کې د خپلو سترګو دغه شانتې د بدن د نورو جوارحو د ژبې. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام یو پیره د دعا دپاره ووته، خلک ورسره دی باران نه کېږي، د باران دپاره دعا وغواړي. نو عیسی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي نن به هغه سړی زما سره دعا غواړي باران دپاره چا چې په عمر کې ګناه نه کړی. نو هر سړی خو ګناه کړی دی، داسې څوک دی چې د ګناه نه بالکل پاک او معصوم دی سوا د انبیاو نه. نو یو سړی چې کوم دی نو پاسېره یو سړی ایثار شو چې دا په یوه سترګه باندې ړوند دی، یوه سترګه چې کوم دی نو ړنده ده. نو عیسی علیه الصلاة والسلام ورته تا ګناه نه دی کړی؟ وی نه. وی دا څنګه؟ وی په زندګۍ کې رانه یو ګناه شوی غیر اختیاري په لار باندې روان ومه، د دې یوې سترګې دا کومه سترګه چې ړنده ده د دې چې کوم دی نو نظر غیر اختیاري دا چې کوم دی په پردۍ زنانه باندې ولګېد. نو زه ډېر زیات خفه ومه. نو چې رالمه نو د سترګه کې ما دا ګوتې ورکړې، دا ګاټې مې له ځانه چې کوم دی نو دا راویسته او بهر ته مې وغورځو. نور د دین علاوه ما بله ګناه نه ده کړې. عیسی علیه الصلاة والسلام ورته زه د ګناهونو نه پاک یم، زه خو نبي یم، ته یو امتي ځان دې دومره پاک ساتلی، دعا به ته غواړې او امین به په هغې باندې زه یم. نه هغه سړي چې کوم دی نو دعا وي عیسی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې امین وي او چې کله کور ته را رسېدل بالکل باران نه چې کوم دی نو لامده الله تعالی ډېر زیات باران وکړو. نو نن روژه په خوله باندې موږ دعاګانې غواړو نه قبلیږي. د هغې وجه دا ده چې موږ خو صرف چې کوم دی د خوراک او څښاک نه روژه کړې ده، خو هغه څیزونه چې د مخکې نه الله تعالی حرام کړي د هغې نه موږ چېرته روژه ونه کړه، هغه موږ پرې نه ښودل. لهذا مسلمان له پکار داري چې دی د خوراک څښاک سره سره چې کوم دی نو د هغه څیزونه هم پرېږدي چې د مخکې نه الله تعالی حرام کړي، د ګناهونو نه چې کوم دی نو دا اجتناب وکړي. الله تعالی دې موږ له په دې حدیث باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.